بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن عبدالرزاق یم او په دغه مهال زه یو ځل بیا سهار وختي خو مې اپډیټس درته شیر کړی وو، خو بیا هم زه د یحیی شهید هغه سانحه لنګودر چې کومه شوې وه په هغه مهال د کوهي په غوړه ولاړ یم. دلته تر اوسه پورې مطلب 24 غنټې چې کوم کور شروع دی د هغې په حوالې سره به موږ دلته معلومات اخلو. دلته د چې کوم د دغه بارنې او د دغه هغه لیډینګ کوي دلته اندوزګل صاحب چې کوم دی چې هغه ماهر ګڼلی شي په دغسې کورونو کې داسې په بورینګ سیسټم کې. موږ به اندوزګل صاحب سره خبرې کوو او بل د مو دا هم کوشش کوي چې دلته اختیار بچا صاحب چې کوم دی د کیمپ چې کوم لیډینګ کوي هغه سړی به هم تاسو له مخې لارولو. خو که موږ په هر طرف هم وګورو دغه خول یا دغه نامه به تاسو له په هر ځای کې چې ریسکیو مطلب چې د ریسکیو اپریشن په حواله سره چې دا کوم اپریشن د یحیی مشوم د روخکلو د پورا سٹارټ شوی دی هغه حواله سره موږ دلته تاسو له اندوزګل صاحب مخامخ کوو چې اندوزګل صاحب د دغه اپریشن په حواله سره څه نه کوي او اندوزګل صاحب موږ کوشش کوو چې هغه روغړو او تاسو له مخامخ شي او تاسو له وښایي چې اپریشن تر کوم مرحله پورې شوی دی او اپریشن کې څه داسې مشکلات دي یا اپریشن څنګه روان دی. اندوزګل صاحب نو تاسو دا موقع باندې موږ اندوزګل صاحب وخت لري، موږ به اندوزګل صاحب معلومات اخلو چې اپریشن په څه حال دی. اندوزګل صاحب تاسو په دغه شپه ورځ موجوده او کوم دا وخت لري کوي چې د 24 غنټې مطلب 35 غنټې ورشلو شروع دی لګوازه هغه چې دا کور تر کومه پورې ورشلو څومره روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله چې دا کور په صحیح طریقې سره روان دی مو سٹارټ کړی دی او ان شاء الله چې په 70-75 فوټ باندې کور ابو روان دی. ٹھیک شولا ان شاء الله چې زیات نه زیات په دمونه نور بقایا 5 یا 6 دن دمونه وخلی مو به ان شاء الله د غلاس لا وراسېږي. کور په صحیح طریقې سره روان دی، مشندري خو ته کمپلیټ دي، کاسونو ته کمپلیټ دي. ان شاء الله چې د مشرونو په داو سره د اعلی په مدد سره د مشرونو په داو سره او د کشرونو په همت سره به ان شاء الله زر تر زر موږ خپل منزل لا اخیری رسیدو او په 15 ورځې کې به ان شاء الله چې دا موږ برآمد کوو. ٹھیک شولا او کور پوزیشن په تقریبا د 70-75 فوټ په مابین کې دی. جی بالکل دا اندوزګل صاحب چې د اپریشن په حواله سره تاسو له بریفینګ ورکړو دا خبره یو کړه چې تر اوسه پورې چې کوم اپریشن شوی دی هغه د 70 نه وخلا 76 77 78 د قشون دا فوټ شوی دی او دا امید ظاهر کړو چې اوسه پورې چې کوم اپریشن شوی الحمدلله خپه زبردستي خپه هغه سره شوی دی. مطلب خلک پکې ډېر انټرست شي او خلک دا یي چې دا اپریشن کامیاب شي او 24 غنټې په هغه باندې کور روان دی. دا دلته د موږ سره د اپریشنل چې کوم دی د لیډینګ سو کوي اندوزګل صاحب دنه لوا د ټول کیمپ چې کوم سره لیډینګ کوي د کمیټې د طرف نه د بڑا سیاسي اتحاد د طرف نه د افریدي قوم د طرف نه هغه اختیار بادشاه صاحب دی. موږ به کوشش کوو چې اختیار بادشاه صاحب هم روانستو د خور په حواله سره د هغه نه هم موږ معلومات واخلو. خو په بل طرف زه تاسو له سحر وختي اپډیټس در کوم چې تر اوسه پورې 76-77 فوټ کور شوی دی او امید الله نه دی چې درې څلور ورځې به نورې وخلي چې راسو په دغه 86 غزلا یا 280 غزلا فوټ لا چې کوم اپریشن دی هغه به جاری وي. خو تر دا مهاله زه تاسو له یو ځل بیا وایم چې 76 نه وخلا د 70 نه وخلا تر 80 فوټ پورې چې کوم کور دی دا په دا یو نیمه ورځ مطلب پرون نابل باندې 3 بجو چې کوم اپریشن شروع دی هغه اولې سره دا شوی دی. ټوټل 100 فوټ دی بالکل چې کوم ټوټل 200 اول خو 280 فوټ یو دیدلو بیا چې کوم دی اندازې مطابق 267 فوټ چې کوم دی هغه به ان شاء الله تعالی ډیر زر چې کوم دی ورسیږي او تر دا مهاله تاسو یو ځل بیا ګورو چې دلته چې کوم مشندورو هغه سٹارټ شو چې کوم بوکالو د ډاکا شوی ورو هغه تاسو له اوس خایم
چې هغه بوکا دورو خجوي او ډېر په هنر طریقې سره دا کور چې کوم دی په دویمه ورځ هم سټارټ دی د رب نه هم زموږ دا ودو چې الله دې وکړي چې دا قوای چې کوم دی دا اپریشن چې کوم دی دا په دا محل هم کامیاب شي او الله تعالی دې وکړي چې دا څنګه کور په 76-77 فوټ وشو څنګه که څنګه ټول کور وشي او په دا کې څه رکاوټ مخې لرونه شي د ټولو مسافر ورونو لا ډېر زیات میسجونه کوي ډېر زیات کالونه کوي هغه ټول لا د موږ دا عرض دی موږ ټول لا دا ریکوست دی چې مهرباني وکړو خو صرف اور صرف دا وکړو ان شاء الله تعالی کور خراونه دا وګورئ تاسو مزدوران په بوکا کې روخه چې کوم هغه د برا څنګه دي دا تاسو کتای شو چې دا هر کې باندې لیکل شوی چې ریسکیو نو امید درب نه دی چې مدد الله تعالی کوي سره او تر اوسه پورې چې کوم دی اپریشن ډېر په ښه انداز سره ډېر په بهترین انداز سره روان دی دلته موږ کوشش کوو چې اختیار بادشاه صاحب ورونو سو اختیار بادشاه صاحب دومره مصروف دی چې د خلک په یو محل هم نه پرېږدي د اختیار بادشاه صاحب نه د اپریشن په حواله سره موږ پښتنه کوو معلومات اخلو بذات خود خو اختیار بادشاه صاحب چې کوم دی جماعت اسلامی پاکستان سره تعلق لري خود افریدي قوم او بیا د بڑا سیاسي اتحاد د طرف نه اختیار بادشاه صاحب چې کوم دی هغه دغه اپریشنل لیډ چې کوم کیمپ دی هغه لیډینګ کوي په بل محل دلته د موږ سره سحر وخت په کیمپ کې چې کوم دی مفتی کفیل افریدي صاحب هم موجوده دی مفتی صاحب سره هم کوشش کوو چې خبرې وکړو خو مفتی صاحب هم تر اوسه پورې د ولمنو سره چې کوم بهر نه خلک راغلي د هغو سره بیزي دی د هغو سره نو سره په دا محل تاسو کتای شو چې بوکا تشيږي بوکا چې کوم هغه تشيږي او چې کومه لوندنه خورا او کومه لوندنه تیږي روخي هغه په دا بوکا کې راځي او باقاعده توګه باندې دا اپریشن شروع دی دا سره دلته د سکیورټي سیستم چې کوم دی پولیس چې کوم دی یو ځل بیا ډېر پخا محل سره او ډېر پخا طریقې سره ایډیشنل ایس ایچ او داود افریدي سره نواب افریدي ارنج کړی دی او د باقاعده توګه باندې دلته د خلکو نگراني او بیا د قسم دلته داسې خوشګواره واقعي د مخنه مطلب په ایمرجنسي کې د هغو اقدامات چې کول د لپاره ریسکیو 112 او اسرا پولیس چې کوم دي هم په موقع باندې موجوده دي نو امید دی الله نه دی چې دا اپریشن تر اوسه پورې څنګه وشولو همدا قسم ته به جاری وي او د همدا قسم ته به دا موقع دا محل باندې تاسو ګورو چې په دا بوکا کې به ملګری کوزيږي په دا بوکا کې به هغه کسان کوزيږي مطلب مزدورون کوزيږي او تاسو ګورو چې په دا کې مزدورون په کومه طریقه کوزيږي بل کم خلک چې کوېسچن لري کم خلک چې کوېسچن کوي هغه هم تاسو کوی شو چې Corina, viene Rosa. Perdona, pues si quieres copiar mi disco, دا تاسو ګورو دا خولې او دا مهنت چې په کوي کې د لوند لګيري په سخت سړک کې د خلک داسې خولې شوی دي نو امید لرم چې الله تعالی به د خلکو مدد کوي او موږ د وګونې هم غواړو چې خدای دې وکړي چې دا مشروم چې کوم دی ریکور کړی شي موږ اختیار بچا صاحب لا او اختیار بچا صاحب دومره بیزی دی چې هغه باقاعده دلته دغه حالاتو جایزه اخلي دلته د هغه شي سیټینګ کوي په بل طرف لا د موږ ریسک ملګری چې کوم دي دلته چې کوم خلک کور کوي هغه باقاعده توګه باندې تاسو ګورو دا ملګری کوزيږي او اپریشن کې حصہ اخلي زه تاسو سره کوشش کوم چې مخکې لګور ولم چې دا ملګری څنګه کوزيږي په کم اپډیټینګ کوزيږي دا وګورو دا هغه ملګری کوزيږي لوندې دا ریسکیو ملګری دي لوندې کوزيږي الله دې وکړي چې موږ لا کامیابی حاصله شي پدا کې او الله تعالی دې دا کامیابی افریدي قوم لویر کی چې دا کم اپریشن سٹارټ دی چې پدا کې دا خلک کامیاب شي تر اوسه پورې چې کم دی د وینا مطابق 76 فوټ 77 78 فوټ پورې کور شوی دی او ان شاء الله تعالی چې دا کوم 24 غنټه دا کور روان وي نو امید دی رب ستو امید الله نه دی چې اپریشن به ډېر په تیزی سره وي او دا کار چې کوم دی افریدي پندخ کوي باندې شروع دی غیر چپی راته وایي دا کې تاسو کتای شو
versa pesa kuda. Kuda ka. Ama kuda baca ka. Chat ka. Wala ka jo short ki sabaru ka. Salam shwa na raisa bhai na londa kholo ka kakra. उधर का साबर का स्टार्ट कर शायद देखो के लोन दे खलवन का कोशिश کوو چې د خلک چې کوم لون دی ګزیږي چې هغه هم تو سره خو په بل مهال دا بوکا چې کوم د لون دی هغه کویل سره کېږي نه لون نه چره وਹੀ چې لږ صبر کو یا لږ سټینګ ور کو ځکه چې دا بوکا کله صحیح کو نه شي بیا هغه ریسکیو ملګری لا ډېر زیات مشکلات وي په بل محل باندې دا ملګری دا وینا کوي چې دا کوی په مخ کوی باندې وਹੀ نه بالکل دا کوی په مخ کوی باندې لګیا دی خو غیر چپه راته وਹੀ دا کوی په همغه ملګریو مخ سټینګ باندې روان دی دا تاسو ګورو چې پولیس چې کوم دی هغه هم په د محل ولور دی او پولیس هم دا کور د چې کوم خلک روشي هغه ته واپس بهر کوي چې د خویلا مطلب خدا نه خاصه نه خوشگوار واقعیا پیش نشي د کوی په متعلق په د تاسو لویایو چې تر اوسه پورې 76 فوټ چې کم دی 77 فوټ کور شوی دی 76 77 فوټ کور شوی دی د سره چې کم دی اپریشن چې کم دی 24 غنټه جاری دی دا اپریشن په حواله سره دا اپریشن په حواله سره زه تاسو له خایم چې دا اپریشن تر اوسه پر سلا لیټ شو د اپریشن د لیټ کېدو د ټولو نه غټه چې کوم دو هغه دا شاید چې وګورئ تاسو چې دومره غټه تیګه په دا کې وروتې دو چې صرف او صرف د تاسو د وګونه به کور کوي ریسکیو ملګری خاص زبردست لګیا دي ریسکیو ملګری چې کوم دي 24 غنټه سره اپریشن کوي خو په بل محل باندې پرون د شپې چې کوم کور و هغه ډېر سخت و د تاسو کتای شو ډېر غټه تیګه په وروتې دو د تیګه چې کوم دو دا د ریسکیو ملګریو لا درد سر جوړ شوی وو خو د رب په فضل او کرم سره د تاسو په دوغونو سره دا تیګه هم نن د کووین نه پوسټ راته دو او وروخ کېدو خو په بل محل دلته چې کوم ملګری دي دلته چې کوم ریسکیو ملګری دي هغه ټول د ویناګانې کوي چې الحمدلله اپریشن مونږ په یو طریقه هم نه پرېږدو اپریشن مونږ کوو او اپریشن به ان شاء الله تعالی مونږ کامیابو دا سره دلته زه تاسو ضربت شوی چې د خپل ځان خیال وساته بس الله دې وکړي چې مونږ له هم تیر شي او مونږ هم چې کوم دی په دا اپریشن کې باقاعده حصہ اخلو پورا حصہ اخلو وګڼئ 76 فوټ وګڼئ څه وایي په کامیابی ان شاء الله 24 غنټه کوو Faruq Afidi se telesho. La दूसरा बड़ा प्रेस क्लब सीनियर साथी फारूक अफरीदी हूँ मुझे फारूक से बर्ता वादे है कुछ ऑपरेशन पक्का संग रहा है یاره موږ چې رښتیا خبره وي د موږ یو بل ملګري مرنه پښتنه وکړله مطمئن کېدل او کور تسلی بخښ کېدل دا ټول خلک ویني چې شروع دی او کامیابي زه ایغه ویلی شم چې کله د ماشوم راووځي او د خپل مور پلور لا ولا شي او په قبرستان کې دفن شي نو ټول خلکو به دا ټینشن هم ختم شي دا مساله هم ختمه شي نور کور شکر الحمدلله روان دی د هر طبقه د هر محکمه د هر لوکي خلک روغل کسي او دا ډېر یو غمجن یو دردمنه واقعام دو او ډېر خلک په خفام دي او اورېدلي هم دي چې ډېر په غټه پیمانه ډېر په غټ مقدار باندې کورم شوی دی او ان شاء الله چې 24 غنټې دا کور روان هم دی د شپې او د ورځې څلور شپونه چلیږي مکمل او ډېر ښکلی کور روان دی اوس چې ورته راغللم هم مې کتل نو د کور ولا مې و چې ډېر غټ سخته تیږه وه لکه کیمرې تاسو له موږ ګزارش هم کولی شو چې ورته ویم ښیو دا پیرې چې کومې غټې تیږې دي دا یې راوښکلې او ډېر سخت کور و خو په دا کې د الله مدد دی او انشاءالله چې د یحیی د مور او د پلور کم ارمان و چې موږ له د خپل بچی میلویږي او په غېږه کې به نسو په دفن کوو به نو الله د هغو هم د زړه صبر ورکړي او په دا کور کې چې چا هم حصه اخیستي څوک یې هم پکې اخلي الله هغو مدد وکړي
مسافر ولا څه پیغام درکوي؟ نو مسافرو لا خو به بس دا وایي چې مسافر غریبانو هم ډېر په تکلیف شول او ډېر ستړي شول، خو زه د دغو ګرانو کتونکو نه دا یو ګزارش هم کوم چې چونکې دا ډېره غریبه فیملی ده، ډېره بېوسه خلک دي. د والد صاحب چې کوم دی هغه د سترګو مزوره دی، نو د ده د ورور سره د ده د بچي سره یا ده لا د مدد پرې رسولو لپاره په کوم قسم کې مدد پرې سره کولی شي، دو سره براه راست هم کولی شي، په هره طریقه هم کولی شي. نو لهذا مسافر خو څه یو مسافر خو نه دي، ملک نه ملک نه بهر د قوم د نوکې د وطن هغه خلک چې هغو د واسه ډېر څه کېږي روغه شي په خپله ورسره وکړي، بلکې د ټولو نه مو دا یو ګزارش هم دی چې دا سترګو مزوره دی. نو داسې یو سړی دا روشي چې دا نه یو ګوډي کې کېنه یو بوی ځي او دا سترګو لوڅ وکړي، نو که بچی ترې نه لوړلو دا ډېره غټه پېښه ده. او د سترګو نظر یې کور شروع کړو، نو که یو طرف نه غم او درد پرې راغلو نو بل طرف نه خو به کم از کم د دنیا خو به وویني. نو مو لکه دا پیلو ګزارش هم دی. په څومره ورځې کې به وشي دا هغه له څه یې دی چې کوم بورینګ ولا دی؟ یاره دو خو لکه میکسیمم دو دا خبره کوي چې انشاءالله چې کم نه کم څلور ورځې او زیاتې نه زیاتې شپږ اوته ورځې داسې به لګېږي. نو انشاءالله چې کور ښه په تیزۍ سره روان دی او سهار نه به د الله په ربانۍ سره رسېږي. ډېره مننه فاروق صاحب. دا و د موږ سره مړه پریس کلب سینیر صحافي فاروق افریدي صاحب چې هغه هم تاسو له د اپریشن په حواله سره خبرې وکړې چې ان شاء الله تعالی اپریشن چې کوم دی دا به خپل حال سره ښه بهترین انداز سره روان وي او تر اوسه پورې اپریشن چې کوم دی 76-77 فوټ شوی دی. دا ملګری یې چې زه د لرې نه کتو لرغلی یم نو مهرباني وکړه چې ما منې کوه ما سره کوه. په دا مهال زه تاسو راښودلی شم چې مفتي صاحب سحر وختي په دغه انتظاماتو کې یو ځل بیا یې اغوستی روح کوشش کوم چې مفتي صاحب هم د سره د اپریشن په موقع باندې لایف راولم او مفتي صاحب هم زه تاسو له وښیم چې هغه مفتي چې د پیلې ورځې نه دلته په دغه مهال موجوده دی د سره د خانوالي به هغه نن هم د خانوالي افریدي صاحب سره په دغه مهال باندې بیا هم موجوده دی. مفتي صاحب چې کوم دی د اپریشن په حواله سره د هغه څه خبرې دي او دا د خیرو کې په دا مهال تاسو کتای شو مفتی کفیل افریدي صاحب تحصیل باړه چیرمن چې کوم دی هغه یو ځل بیا د دغه په انداز باندې راغلی دی او دا مفتي صاحب چې کوم دی دلته انتظامات ګوري قواي ګوري خو تر اوسه پورې چې کوم دی هغه شوی دی دلته انتظامات ګوري او دا سیټینګ پسې چې تر اوسه پورې چې کوم قواي دی هغه په څنګه محل شوی دی او قواي چې کوم دی اپریشن چې کوم دی دا څنګه شو دی نن د دویمه 85 غاز چې کوم چویل دی نو ان شاء الله تعالی چې دا به اپډیټ کیږي مطلب دا اپریشن به کامیابیږي او دغه د کامیابی واحد راز دا دی چې مسافر د موږ سره د وګونی وکي او هغه خلک چې کم دلته دي چې هغه خپل ځون سیف کی او دلته د کور زویله بالکل نرسي دا د مو وینا نه دا دلته د کیمپ انچارج چې کم دی د افریدي قوم د طرف نه د بڑا سیاسي اتحاد د طرف نه هغه کیمپ انچارج چې هغه لا ویلی شي اختیار بادشاہ صاحب اختیار بادشاہ صاحب دا خبره کړې ده چې مهرباني دی وکړي چې د اپریشن زوی لره بالکل څوک ځکه مرسي چې دلته دغو ملګریو له په اپریشن کې مسله جوړیږي او دا خلک چې کندي دا بیا اپریشن نشي کوي مطلب مسلې جوړیږي. دلته زه تاسو له بله خبره هم کوم چې ملګری وایي چې څومره فوټ شوی تر اوسه پورې 78 فوټ کنفرم ریپورټ دا راغلو چې 78 فوټ شوی دی او انشاءالله امید دی چې تر اوسه پورې کم کور دی د هغې په حوالې سره به نور هم مونږ کوشش کوو چې 24 غنټې په نورې واخلو یا دا قسم ده 3 څلور ورځې نه نورې واخلو خو دا مشروم چې کوم دی یحیی دا به انشاءالله تعالی مونږ ریکور کوو مونږ به افریدي قوم نه نه بلکې ټولې دنیا له ښیو چې اپریشن څنګه کېږي اپریشن څنګه کامیابیږي دا به مونږ افریدي قوم له ښیو د یحیی بچی څنګه راغستل کېږي
کوم خلکو چې ډېر غړدانګې کولې، کوم خلکو چې ډېر ټوپونه وهل او چغې وهلې چې افریدی قوم څه نشي کوی. 25 غاز وشو بالکل سیف الله همدغه شو ددو زموږ فوټ لو څومره فوټ لوندې شوی دی 100 سال مې ته دا خبره واضحه کړله چې 78 فوټ پرې شوی دی او د رب کرم دی د تاسو د وګونې دي چې کور به انتها زیات سخت و خو کور چې کوم دی هغه اوس ټیک شوی دی. ښه رب کوي د رب نه د موږ امید دی. زه تاسو سره د کووي لون پرمختګ هم ښیم چې کووي کې لون دی کم کور دی او عینې ملګری لګیا دي او باقاعده توګه باندې اپریشن کوي ان شاء الله تعالی چې د رب په فضل او کرم سره د تاسو په دوغونو سره به د اشکور چې کنه ډېر په کامیابی سره روان دی او د اپریشن به ډېر په بهتر انداز سره کیږي. په بل محل باندې د خلک چې کم دي دا انټری ګیټ ته روزي او نوزي دلته دا خبره کوي چې مهرباني وکړو چې کم خلک ارسي کم خلک د قبر قتل ګوري یا د کم 85 غز قبر د یحیی شهید دا ګوري یا د کم کوای دا ګوري اپریشن ګوري څنګه دی دا امیر بھائی زه تاسو ټول ملګری لا یو ځل بیا وایم چې د باړ د ضلع خیبر تحصیل بڑا علاقه علمګودر دی چې چې د نن شپې ګورې زمخ کې ور زمخ کې یحیی مشوم چې کم دی هغه د خویله پروته وو 85 غاز کوای وو ریسکیو ڈبل 122 چې کم دی هغه دن رات ایک کرके उन्होंने काम किया خو دغه باوجود هم دا چړای او دا کښنده چې کوم لون دی خدای دو هغه بنتها زیات وا او د چړای ډیره زیاته کم وا چې نب کې د ریسک ملګری کو زدای شو نب کې د دا کښنده د علاقې خلک کو زدای شو نه دا کښنده لګړې خلکو دا و چې زمو بډی کمزوري دو زور کو زدای ګم او دا سه کوم باقي د ریسک ملګری او خپل دا ویناو چې مونږ کوزیګو خو نه دا شاید ډېر غټ ریسک اخیستلو ځکه چې موږ افریدي قوم دا نه غوښتل چې د یو مشوم په وجه باندې بله داسې حادثه موږ لرو چې په هغې کې بیا موږ دردېږو خو یو افریدي قوم جرګه جوړه کړه ډېرو خلکو پکې بړلانګې هم ووهلې د بهر ځایونو نه روغل څوک د ملکڼ نه روغل څوک د کم ځای نه روغل څوک د کم ځای نه روغل چې خپل ویډیوګانې جوړ کړل او بیا د دغه ځای نه وتښتېدل او نن یې د اپریشن په حوالې سره پته هم نه لګي خو الحمدلله नन चिकम साबिर अहमद मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मैं उर्दू में पेश करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ठीक है नदा महल दासे दे ची ऑपरेशन स्टार्ट पे अलमगुदर वाकिया के तर ओसा पूरे चिकम 78 फुट शवाय दे आई थिंक 25 गाज जुड़ीगी और दरबना दोगोने कहू चित्तो सोमदा कशन दो दरबना उम्मीद सोतू चित्तो सोमदा कशन दोगोने कहू नो अल्लाह ताला बेदा ऑपरेशन कामयाब की। अभी मैं आपको बता रहा हूँ शबीर भाई कि ये ज़िला खैबर तहसील बाड़ा इलाका नवाही इलाका अलमगोदर हैं जहाँ पे 3 साल यहिया अफरीदी 3 साल बच्चा यहिया अफरीदी इस कुएं में गिर गया और इसकी चौड़ाई बहुत कम थी और गहराई जो है वो काफ़ी गहरी थी मतलब 85 गज थी तो उसमें से निकलना इस बच्चे का बहुत मुश्किल हो गया था। बाद में रेस्क्यू वालों ने और अफरीदी कौम के जितने भी मशरान ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर खैबर इन सारों ने मिलकर यहाँ पे उनका नमाज जनाजा पढ़ा। बाद में 2 दिन बाद बल्कि 3 दिन बाद अफरीदी कौम ने एक जरगा का इनेकाद किया जरगे का इनेकाद किया और उस जरगे में शाह फैसल अफरीदी को इख्तियार दिया गया कि आप जो भी कहें। उनके ख़ानदान वालों ने बताया आप हमारे इलाके का आप हमारे ज़िले का आप हमारे इस ख़ानदान का अभी आप एक मशर हैं और आप बताएं कि आपने जो भी फैसला किया वो हमें कबूल होगा कि आया इस बच्चे को निकालना है या इस बच्चे को यहाँ पे ही छोड़ना है मतलब ये 85 गज ही कब्र उनको तस्वर किया जाए। तो बाद में बड़ा सियासी इत्तेहाद वालों के साथ बैठ कर वो सारे लोग उर्दू में
ये बैठ कर उन्होंने बताया कि अब हर हाल में इस बच्चे को निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस पे काम जारी हैं। और जो कुइया था मीन जिनकी चौड़ाई 11 इंच थी, अभी उन पे बोर मतलब खुदाई शुरू की गई है और अभी तक जो काम हुआ है वो तकरीबन 78 से मतलब 75 से लेके 80 फुट तक काम हो गया है और इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो 24 घंटे, रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 24 घंटे जारी हैं और यहाँ पे लोग जो हैं उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है रब ताला ने पहले काम शुरू करने का हमें तौफीक दिया, अब इंशाल्लाह ये भी हमें तौफीक देगा कि इस बच्चे को हम निकाल के इंशाल्लाह ताला कब्रिस्तान में उनको दफनाएंगे। और उनके ख़ानदान वालों के लिए जो टेंशन है, यहाँ के इलाके के लिए जो टेंशन है और यहाँ के आवाम के लिए जो गम और दर्द है उनके दिलों में, ये इंशाल्लाह ताला हम बहाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस बच्चे को इस कुएं से निकाल के हम दुनिया को बताएंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नौदाव उर्दू के अल्लाह दियो की हाँ बिल्कुल अल्लाह करे कि उनकी मदद करे, बिल्कुल अल्लाह ताला दियो की छे मुंग मदद की पदा महाल सरा रब्बुल आलमीन से हम दुआएं करते हैं कि ए रब आप हमारे साथ दे और ए अल्लाह आप इन ऑपरेशन में इन जो रेस्क्यू वाले हैं उनका साथ दे और साथ साथ में इनके ख़ानदान वालों की मुश्किलात कम कर दे। और उनकी मुश्किलात खमी का एक ही ज़रिया है कि इन बच्चे को कुएं से निकाल कर हम इसको खबर में ले जाएं ताकि उनके जो मतलब उनके ख़ानदान वालों को जो थोड़ा सा वो उनको एक तसल्ली मिल जाए। तो आप देख सकते हैं अभी दोबारा उसको स्टार्ट किया गया, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट किया गया। वहाँ से जो मालवा है उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं, बाद में उसको दोबारा से इंशाअल्लाह ताला ये खाली करके दोबारा वो काम शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे इस पे काम जारी है और अभी तक जो काम हुआ है वो 75 से लेकर 80 फुट तक काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लोग 25 गज बता रहे हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये जो उन्होंने छीड़ के रखा है ना, अभी ये देखो आप ये इसको बाहर निकाल के इससे जो मलबा है वो बाहर फेंक देते हैं। ये रेस्क्यू वाले बहुत महारत के साथ काम करते हैं और यहाँ के इलाकाई अवाम जो हैं वो भी इस गम और दर्द में बाकायदा तौर पर शरीक है। यहाँ पे हमारे साथ कैंप में मुफ्ती कफील आफरीदी साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे कैंप इंचार्ज जो हैं इख्तियार बादशाह साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और इस हवाले से उनका क्या कहना है। आइए हम चलते हैं मुफ्ती कफील आफरीदी की तरफ और वहाँ पे इख्तियार बादशाह साहब की तरफ कि वो इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कहते हैं। जयगर संगी बराबर है। دلته چې کوم کیمپ انچارج دی د افریدي قوم له طرف نه او یا د بڑا سیاسي جماعت له طرف نه در بچا سے تاسو کو دلته موجوده وو ملګری لوازه هغه تر اوسه پورې د اپریشن کې سم راپور شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرازق بھائی چونکہ ډیر زیات مشکل کور دی په خاطر کټ کول دي او دا دومره مشکل کور دی چې شپې کې ماشین موت شوی، ډریل موت شوی، چونیم پکې موت شوی دي. خو بیا هم د 75 نه 80 میټر پورې موږ تقریبا لون د لوړو په 3 ورځو کې او که په دغه رفتار باندې موږ کور کو فیټ کنه جی 70 نه 75 نه 80 فیټ پورې دا تقریبا فوټونو وې غاز په لیول باندې دا و چې 25 نه 26 میټر پورې تقریبا موږ لون د لوړو. نو که په دغه رفتار موږ روان وځو خلکو ته خبره کوم چې ډېر ضرب ان شاء الله موږ ډېر باډي ریکور کو. خدای وا خبره و چې زمکه ډیره زیاته سخته وو، دومره سخته وو چې پاکه لکه ډریل ماشین موتیږي یا پکې چونې موتیږي. نو واقعي یو مشکل کور دی. دغه مشکل کور باوجود هم په مونږ کې حوصله او په مونږ کې توانایي او نوي خلک مرسي کور د پراله برم د مونږ سره ډېر د شفټونو کې چلو ان شاء الله چې زر تر زر به ورسو ګډ بډې ته جی. بس دا یو پیغام دی، ز بار بار دا یو پیغام کوم چې کوم خاندان دی
دا هم ډیر غمزه پلی خاندان دی خپل بخره تعاون کولی شي وسا او دلته پکې هم کې مفتی صاحب هم د خلکو نه دا اعلان وکړو چې دلته جنریټر به لوړ دی وسو دلته ډریل ماشین موت شو دلته بجلی مسله څوک چې په کوم لیول باندې تعاون کولی شي هغه دلته پکې هم کې موږ خپل بخره تعاون کولی شي جی ډیره شکریه جی ډیره مهرباني دا و دلته د موسی د کیمپ انچارج اختیار بچا صاحب او په دا محل باندې د موسی بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله العزیز اپریشن هکه په کامیابی باندې روانه تقریبا 25 غز لا کم زیات کار ورسېدو الله په فضل سره بس شپې دا یو جنریټر خراب شو هغه الحمدلله بل راغله کار شروع دی ان شاء الله به موږ ټانیمه کې جوړ شي او خلکو له موږ دا یو پیغام دی چې بدا یو سانحه ده د ټولو پښتونخوا بلکې د ټول انسانیت لپاره یو سانحه راغله بس خصوصي دعاګانې کوو خصوصا ما چې کوم ملګري پردیس کې دي مسافر دي اول ما دا یو اپیل چې مهرباني کوو دعاګانې کوو امید درته به د الله په فضل سره چې مشندري دې موږ سره خراب نه شي یا رسول مزید څوک پکې خوګ نشي نو چې په دا کم ترتیب طریقې کار باندې کوو شو دی نو ان شاء الله 3 ورځې کې به د الله په فضل سره موږ خپل هدف لري رسیدو د الله په فضل سره ډیره مننه دا مفتی صاحب سو محسن بھائی مفتی صاحب سے دیٹ inshallah in 3-4 days I will recover this dead body inshallah ta'ala انہوں نے یہی بتایا کہ انشاءاللہ تعالی جس انداز سے کام جاری ہے جس طریقے سے یہاں پہ کام جاری ہے بہترین انداز سے کام جاری ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان 3-4 دنوں میں اس کو تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم یہی بتائیں گے قوم کو افریدی قوم کو مشران کو اور یہاں پہ علاقائی جو انتظامات ہیں ان کو کہ 3 سے 4 دن لگیں گے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ سب لوگ دعائیں کریں انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے دعائیں کی تو انشاءاللہ تعالی دعائیں سے لوگوں کی تقدیر بدلتے ہیں تو کافی حد تک انشاءاللہ یہ کام آسان ہوگا پرون شپه چې کوم دی دا تاسو کتای شروع کیا چې ډریل ماشین هم مت شوی دی داسې غټ غټ کون یو سره دا وګورو اذن علاوه ډریل ماشین سره دلته چې کوم دی هغه جنریټر چې کوم دی یو هغه خراب شوی دی خو بیا هم دلته خلک چې کوم دی ډیر ماشاءالله بھائی یہاں سے کال نہیں ہو سکتا پلیز آپ کر لیں کال مجھے تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے اندازہ نہیں ہے چلو میں کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا نہ ہی چلو میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں محسن زتا قوم رب دیو کی خیر شي خو تبه ګوره چې څه کېږي زه درته دا یم چې تر اوسه پورې اپریشن چې کوم دی د مفتی صاحب په وینا سره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه تاسو خیر جی ہلو السلام علیکم ہلو بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ آگے جانے کا کہتے ہیں تو میں آگے بھی جا سکتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس پہ کام باقاعدہ طور پہ جاری ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس پہ کام جاری ہیں الحمدللہ اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ وہ کنواں ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کے باقی آپ چیک کر سکتے ہیں آفیشلی یہاں پہ آپریشن پولیس جو ہیں وہ بھی کافی سختی کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آئے پولیس والے بہت اسٹرکٹ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو آپریشن ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ آپریشن الحمدللہ کافی زبردست انداز سے اس وقت زور و شور سے جاری ہے اور تقریباً یہاں پہ 75 سے لے کر 81 یا 80 فٹ تک کام ہو گیا ہے اور امید اپنے رب سے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام جاری رہے گا اور اس میں ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی تو آپ کا بہت شکریہ محسن لائیو کال کا اور ویڈیو کا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ جو آپریشن ہے اس وقت بھی
काफ़ी बेहतरीन तरीके से जारी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऑपरेशन जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं, और इस वक्त आप बताएं, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालात जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह से रखें। यही अपडेट्स थे कि मैंने आपको दिए, और इंशाल्लाह भी जो अपडेट्स आएगा इंशाल्लाह ताला मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी और भी लोग ओके। हैं हमारे साथ कॉल पे, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी जल्दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बस दुआएं कर ले, इंशाल्लाह ताला आसान काम आसान होगा। बहुत शुक्रिया, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। دا تاسو کتای شو ملګریو چې اپریشن چې کوم دی ډېر په ښه انداز سره شو دی. د رب نه مو سوال دی چې الله دې وکړي چې اپریشن چې کوم دی هغه په بهترین انداز سره مخکې هم جاري وي، مخکې هم شروع وي. او دلته د ډېرو ملګریو احسان چې کوم دی، احسان هم دا وینا کوي چې مهرباني وکړه که زه به پښتنه وکړم، احسانه زه به ته هم پښتنه وکړم، خو کنیکټینګ دی چې کوم دی هغه فیل شو، نو ډېره بښنه غواړم. د دا سره سره د نورو هغو ملګریو چې کوم هاشم خان او اسرا ګلشیر زه خو د تو نه پوښتنه کوم که چېرې لایف کتای شي چې زه خپل مهال خپل دا ویډیو ریکورډ زه ارسم دا مهال تاسو کتای شو غم کې شریک یو هر وخت، نو خدای دې خوشحال ساته او الله دې سره. ډېره مننه ګلشیره، دا ته کتای شي په مهال کا باندې اپریشن جاری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلشیر ښه ټیک ټاک یې؟ والله ښه الحمدلله. ته ښه یې؟ الله خو دې ګل لره. څرنګه چل شو؟ پته ونه لګېده څومره هغه شو وله شو؟ تر اوسه پورې زه ټوله ښه یم. تر اوسه پورې چې کوم دی دا الحمدلله ښه زبردست شوی دی. تر اوسه پورې کور په 85 نه وخله تر 80 فوټ پورې شوی دی. ښه بس الله را Where you go to? امید کته بس دا وکړو ان شاء الله تعالی چې الله دې کوي خیر، او د تاسو په ان شاء الله د وګونو سره ان شاء الله تعالی چې کور کېږي. ان شاء الله کوي هر وخت دا وګونه ولچ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل زه تو لایف خلم ګلروز خان ته کتای شي، خو ته لایف کال نشي اغستی، بخښنه غواړم. الله دې در سره مدد وکړي. ډېره مننه ابرار خانه. زه تو هم لایف اخلم، خو بیا هوی ته وله هم نه کېږي. دا سره سره زربچو زنګ شه بیا چې زنګ ماته ووهه زربچو یې بالکل forget at the زربچو صاحب زه توله دا نشي جوین کېدای. زربچو صاحب بخښنه غواړم، ته پکې که کال کوای شې زه به تو پکې الله دې غیبي مدد وکړي. بالکل الله دې غیبي داود ته کوو. خدای دې قدرمان کا اسلام افریدي صاحب زه تو لایف اخلم ان کیس که ته نشي کېدای. ته هم کم ملګري چې نور داسې وي چې هغه د لایف ریپورټ یا د هغه اخیستلو وایي چې مونږ لایف وخله، هغه به بالکل مونږ لایف اخلو ان شاء الله تعالی. خو د هغه نه مخکې زه تاسو له یو ځل بیا ووایم چې اپریشن ډېر په بهترین انداز سره شروع دی. تر اوسه پورې چې کوم اپډیټس دي اپریشن الحمدلله ښه په بهترین انداز سره شروع دی. دا نه بعد هم چې اپریشن څنګه وشي، اپریشن په کومه طریقه روانه اپریشن څنګه کېږي هغه هم تاسو له اپډیټس درکوو. خو تر اوسه پورې چې کوم اپریشن دی الحمدلله هغه 81 فوټ چې کوم دی هغه شوی دی. نوي اپډیټس دا دي چې 81 فوټ دی، 80 نه 81 فوټ پورې شوی دی. 25-26 ګز جوړیږي. نو ان شاء الله د رب العالمین په مدد سره به نور هم دا کور جاری وي او د توسو د وګونو په نسبت سره به دا کور کېږي.
الله دې وکړي چې موږ تاسو ټول لا اوس کار بند نه بالکل نه بند خا لاندې کار شروع دی خارو کې ډېر قدرمن شي او الله تعالی دې خلره عزتمن شي دا عزت الله فخر تو ګوره ته لایف اتلای شي چې عزت الله خو چې کور شروع دی او کنه څومره کار شروع کیږي زه د بیت الله چې کار چې کوم دی هغه ډېر شوی دی الله شکر دی ښا د کامیابی د وګونه هر سړی کوي Thank you and Assalamu alaikum. Operation چې کوم دی تکسې په خپلو سترګو ښه دا تیږې پکې روغلي دي پرون د وګونې کوو انشاءالله تعالی چې خدای به خیر کوي ښه هغه شتانه دا تیږې پرون کې روغلي دي او ډېر خلک یې خفه کړي دي او ډېر خلک یې په عذاب کړي هم خو بیا هم د الله په فضل او کرم سره دا شی چې کوم دی نعمان ذات الله فهم خرم ان شاء الله خو بیا مې تزویان چې دا پایپ چې کوم دی کنه دا شین پایپ چې کوم دی دا دوه پیپونه دی یو نه دی دا دوه پیپونه ځکه دي چې یو د اکسیجن کوزیدو دی په بل یې دلته ماشین لګولی دی هغه مخامخ کمپریسر لګېدلی تاسو به وکړو ها زویر ولم د شین پیپونو دوه دی یو په هغه یې زوی پر دی او یو د پوسټ دی نه هغه یې چې کوم دی دا یې هغه ته لګولی دی دا دله یې هغه لګولی کمپریسر لګولی دی نه کېږي دله کمپریسر لګولی دا کمپریسر هوا جوړوي لوندې د کویله کوزېږي بل چې د لوندې کوي کې کم ګیس جمع کېږي او کم سمیل دی هغه په دغه هغه کې وځي پیپ کې نو مطلب د دوه پیپونه یو طرف نه فرش هوا ورسي په بل باندې چې کم ګیس لوند جمع کېږي هغه ته ٹھیک دو اسلام افریدی قدردان شه او رب دې خلا رخا عزتمن شه مددگار شه الله ته مددگار شه بالکل الله دې مددگار شه موږ د ټولو نو تر اوسه پورې اپډیټ زه تاسو سره شریکول غواړم ان شاء الله تعالی بیا به موږ د سره ورسره لایف بیا ارڅو اپډیټس داري چې 81 نو وخلا د 75 نو وخلا 81 82 فوټ کو ریکورډ شوی دی 25-26 غاز جوړیږي رب نه د وګونه کوو چې الله تعالی دې دا نور هم کم یو کړي اپریشن او په دا کې چې کم خلک هم مساخلي دا غو دې حفاظت دې پورا دې غو دې مدد دې پر ټول د وګونه کوو ان شاء الله تعالی اپریشن به کمیږي او د توسو په د وګونو سره به ان شاء الله تعالی دا مشوم چې کوم دی دا ریکور کیږي نو تر هغه مدام پورې زه تاسو نه خلم اجازهات ان شاء الله تعالی موږ به یو ځل بیا لای فرسو د موقع سره نو الله مخاطب لره قدرمن شو او بعد شو ډیره مننه